هارت اٹیک نه د بچ کېدو دپاره بهترین عمل مسلمانانو ورونو په نننۍ ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې د هغې په کولو سره به الله رب العزت تاسو د هارت اٹیک یعنی د هارت پیل کېدو نه بچ کوي او د زړه چې څومره بیماریانې دي الله رب العزت به په دغې عمل سره ختموي. هغه که د زړه والونو مسله ده یا د زړه اپریشن شوي نو بیا درد کوي تکلیف وي چې څومره هم مسایل د زړه متعلق څومره بیماریانې وي هغه به الله رب العزت په دغې عمل سره ختموي او ډېر بهترین او مجرب عمل دی او ډېر یو اسان عمل دی. د هر مونځ نه پس د قرآن عظیم الشان یو وړوکی آیت مبارکه دی فاستقم کما امرت ومن تاب معک. وړوکی آیت دی زه تاسو ته لیکم په ویډیو د پاسه به وي انشاءالله. دغه آیات مبارکه به تاسو د هر مونځ نه پس 15 وخته مونځ دی د دې 15 وخته مونځ نه بعد به درې پیرې وایي مخکې وروستو پهې درود شریف وایي او په منځ کې به 11 پیرې دغه آیات مبارکه وایي مخکې وروستو 3 پیرې درود شریف منځ کې 11 پیرې دغه آیات مبارکه فاستقم کما امرت ومن تاب معک. دا به 11 پیرې ووایي او په خپل زړه باندې به چوف کوي. ډېر یو بهترین او مجرب عمل دی خپل هم پې عمل کوئ او د نورو مسلمانانو سره هم ضرور شیر کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.